هر کال په دنیا کې په 11 اگست د مذهبي اقلیت ورځ مانځل شي. د کوم مقصد چې په ملک کې د مذهبي اقلیتي ورولۍ اهمیت او د ملک لپاره کردار ستایل شي. هم په دغه سلسله کې نن د جنگي کلی په ګردواره کې د یو تقریب تابع وکړې شو چې پکې د مندن تحصیل اسسټنټ کمشنره مریم بختاور مشره میلمنه وا. 11 अगस्त को मेरा यहाँ पर आना या डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया की जानिब से एक रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर एक यकजहती को ज़ाहिर करना मेरा फ़र्ज़ है। और यहाँ पर जो हमारी कम्युनिटी ज़्यादा माइनॉरिटी की है वो सिख कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, तो मैं यहाँ पर इस वक्त उनके साथ मौजूद हूँ। और हमारा ये पैगाम है इन लोगों को कि इनको चूँकि कॉन्स्टिट्यूशन ने भी और स्टेट लॉज़ ने हर तरह से तमाम राइट्स दिए हैं और इस हवाले से कोई भी उनको मुश्किल दरपेश हो, कोई भी परेशानी हो तो स्टेट और डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया या तहसील इंतज़ामिया हमेशा इनके साथ खड़ी है। دغه راجوړې دستوره کې د سیک درم منونکي سیکانو سنسنګ سجرام او اشوک کمار ویل چې په بونیر کې خپل ژوند محفوظ ګڼي او هغه تمام اسانۍ ورته موجود دي کومې چې عام خلکو ته دي. په دې باندې موږ ډېر زیات خوشاله دی چې موږ دنیا ته ښیو چې په پاکستان کې ماینارټي ته خپل کم حقوق حاصل دي او هغې دپاره د ماینارټي یو خپله ورځ ده 11 اگست او پوره دنیا ته دا تاثر ورکوو چې موږ په پاکستان کې د خپل مسلمانان رونو سره څومره خوشحاله یو او څومره موږ دلته کې په امن او په عزت باندې یو. سره د دې میډم لاک لاک شکریہ ادا کوو چې مندړ کې د مندړ له دې دا اعزاز ورکو چې نن اقلیت ډے په مندړ کې مناو شو. په 75 سال کې لومبه ځل دی چې دا یو اقلیتي ورځ دی 11 اگست دی مناو کړه او په مندړ کې مناو کړه. تقریب ته راغلي اسسټنټ کمشنر مریم بختاور ویل چې هغه نن ډیره خوشاله ده چې په دې سیمه آباد د مذهبي اقلیتي ورولۍ غړي په دې خوره خوشاله او په سکون دي. یاد دی وی چې د بونیر په بیلابیلو کلو کې د اقلیتي برادرۍ 1200 کورنۍ آبادی دي کوم چې خپل روزګار او ژوند جواک په اطمینان سره کوي. عمران بونیری، خیبر نیوز، جنگے بونیر.